أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به وتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. سورة الحج 54 نمبر آیات. په 54 نمبر آیات کې د هغه خبرې حکمت ذکر کیږي چې الله تعالی شیطان لا عارضی اختیار تصرف ورکړي د خلکو بزرونو باندې، او چې کله آسماني دین بیانې کې نو شیطان خلکو بزرونو کې شکونه او وسوسې پیدا کوي، او بیا د هغې جوابونه الله تعالی ټیم په ټیم نازل شوي دي. نو دغه تصرف د شیطان ته ولې ملاو شوی د یو جواب مخکې ذکر شو چې په کافرانو باندې او منافقینو باندې یو زبردست امتحان دی چې کله جوابونه راشي چې جوابونو نه بعد دوی سم لار اختیاروي که نه اختیاروي. او دویمه فایده دا ده چې دغه سوالات چې کوم کافران شیطانان د خلکو په زړونو کې واچوي او د هغه سوالاتو جوابونه راشي، نو هغه جوابونو د اورېدلو سره سم چې کوم خلک په دین باندې پوهېږي، مخکې نبي صلی الله علیه وسلم پوهېږي، هغه چې کله دا جوابونه واوري نو ایمان نور هم کلک او مضبوط شي، او چې کله ایمان نور کلک او مضبوط شي نو اعمالو طرف ته سخت میلان پیدا شي، اعمالو طرف ته مخه کړي کوم د شریعت برابر کارونه دي. نو جوابونو د نازلېدلو نه بعد ایمان مضبوطېږي او د ایمان نه مضبوطېدو نه بعد د انسان عمل صحیح کېږي. دا فایده شو. الله تعالی ویل یجعل دې دپاره چې وګرځوي وليعلم الذین دې دپاره چې معلوم کړي هغه کسان اوتوا العلم چې ورکړی شوی دی علم انه الحق چې دا قرآن حق دی من ربک ستا د رب له طرف نه دی. نو ځکه د سوالات یې دومره تفصیلي ښایسته جوابونه وشو. فیؤمنو به نو هغوی به ایمان راوړي په دې باندې. که د دې مخکیني وليعلم الذین لیعلمن مراد اهل کتاب تی مراد دی، نو په یؤمنو په معنا د ایمان سره شي چې اهل کتاب کړه دا جوابونه ویني نو هغوی به ایمان راوړي. دا مطلب یې شو. او که د وليعلمن مراد مؤمنان خلک چې کوم کسان مؤمنان دي علم لري نو هغه پر دې جوابونه راتللو نه بعد چل وکړي فیؤمنو به ایمان به نور مضبوط شي. نو چې کله ایمان نور مضبوط شي نو فتخبت له قلوبهم بیا به نرم شي له دغه جوابونو د وجه نه قلوبهم زړونه د دوی عملونو ته زړه به عمل ته وشي. کله چې ایمان کمزوری نو عمل ته زړه نه کېږي، نیکو اعمالو ته زړه نه کېږي. ایمان چې څومره قوي کېږي نیکو اعمالو ته جذبه را تیزېږي. او چې کله د نیکو اعمالو جذبه کمزوري شوه ته پوه شې ایمان کمزوری شوی دی، او چې کله د نیکو اعمالو جذبه سیوا کېدله ته پوه شې ایمان په زیاتېدو باندې دی. وان الله یقینا الله تعالی لهادي الذین هدایت کوونکی دی هغه کسان ته آمنو چې ایمان راوړی دی الی صراط مستقیم لارې سمې ته. نو دې ځکه نه تاسو ته اندازه ولګېده چې په دنیا کې دوه ډلې داسې پیدا کېږي، حق باطل داسې را پیدا کېږي. اسباب یې دغه دي. ولا یزال الذین کفروا او همیشه به هغه کسان چې کافران دي فی مریة په شک کې منه د دې نه. کافران به همیشه په شک کې پراته وي. اگر که جوابونه هم رالو دوی چې کوم سوالات پرته کړي د شیطان په لمسن باندې د هغې جوابونه هم رالو، لیکن بیا هم دوی په شک کې پراته دي. حتی تأتیهم الساعة تر هغې پورې چې ورته راشي قیامت. دې په شک کې د قرآني مضامین به صحیح که صحیح به نه وي، آسماني کتابونو مضامین به ټیک که ټیک به نه وي، قیامت به یو که نه وي. دا شکونه به کوي چې قیامت په ستر ودرېږي بغتة ناڅاپه. او یأتیهم یا ورته راشي عذاب یوم عقیم، عذاب د ورځې سپېرې. دا سپېره ورځ هم قیامت ورځ ده چې فایده پکې کمه ده. نو خاصو خلکو دپاره د نورې نقصان دی د عام خلکو دپاره، ګناهګارانو کافرانو دپاره کافي خساره ده. عقیم خپله معنی ده شنډې. نو دې قیامت ورځ ته یوم عقیم شنډې ورځ به دې اعتبار سره میله کېږي چې دې پسې شپه نه راځي، بس اخري ورځ ده بیا پسې شپه نشته. او عقیم په معنی د بې برکته سره هم راځي چې برکت پکې نه وي. نو قیامت ورځ حیبتي خطرناکه ورځ ده، بې برکته ورځ ده. نو چې قیامت ورته راورسېږي لنډه ده د هغې ورځې پورې باندې په شک کې پراته وي. ځکه شیطان لمسون د دوی سره جاری دی. سوالات و جوابات که حلم شي خو دوی ضد لیونې کړي دي، هغه ضد جواب به یې څوک وکړي. په دوی کې تکبر دی، تکبر سره به سړی څوک مخې ته ورشي نو بیا هم دغه شان پاتې شي. الملک یومئذ
یومئذ لله بادشاہی په دغه ورځ باندې خاص د الله تعالی ده. نو که څوک سوال وکړي چې ولې وس بادشاہي د الله تعالی نه رسېده بل چا ده هلته کې د الله تعالی دلته کې د الله تعالی ده. جواب یې دا دی چې په دنیا کې عارضي اختیارات انسانانو له ورکړي دي. پلانکې بادشاه شو پلانکې بادشاه شو عارضي اختیارات لري 15 کارو د پاره چې ورشي نو دومره نخري وکړي چې خوا درې کېږي. خو هلته کې به د عارضي اختیارات به سره هم نه هېڅ به سره نه بلکې ټول اختیارات به سراسر د الله تعالی سره وي او کوم چې عارضي اختیارات نو په دنیا کې د انسانانو سره شته هلته کې به سره نه يحكم بينهم نو بیا فیصله وکړي په میندې دوی کې چې د عارضي اختیارات دي هم خلکو نه واخیستل چې ټول اختیارات مکمل د الله تعالی سره وي نو په دې ټیم کې به الله تعالی د دې په منځونو کې د حق او باطل منځ کې صحیح فیصله وکړي. فالذین نهاک کسان آمنوا چې هغوی ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عملونه کوي نیک فی جنات النعیم بجنتونو د نعمتونو کې وي. دا فیصله تفصیل لږ څنګه فیصله به وشي نو چې کم نیکان خلق دي نو هغه به جنت ته لاړ شي کم چې کافران او منافقان دي هغه به جهنم ته لاړ شي. نو عملی فیصله بشي. فیصله په دنیا کې مشوي د چې مسلمانان په حق دي کافران په ناحق دي. خدا قولی فیصله ده د سړی په پويږي چې بس د سیده عملی فیصله دا ده چې کافران عملا جهنم ته ولېږي او مؤمنان عملا جنت ته لاړ شي. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات بجنات النعیم درد يحكم بينهم تفصیل شو چې فیصله به د دې طریقه باندې روانه ده. الله تعالی فالذین آمنوا وعملوا الصالحات بجنات النعیم نو هغه کسان چې هغه ایمان راوړل او عمل کوي نیک هغه به جنتونو د نعمتونو کې. د دې د اهل سنت والجماعت یو بنیادی عقیده د آیات نه معلومیږي. اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د جنت ګټلو لپاره ایمان او عمل دواړه ضروري دي. ایمان او عمل چې دواړه راوځي چې انسان جنتی کی. په دې کې د ځینو خلکو عقیده دا ده چې نه صرف عمل لري اعتبار د ایمان لري نشته. نو خبره خو عقیده یخنه باطل ثابت شو. او دویمه دا ده چې دویمه عقیده د مرجئه او د مرجئه وایي چې بس ایمان راوړو دا کافی دی عمل لري اعتبار نشته. کامل دار څنګه چې کوجی کلمه یو بیرو ویله بس دا دم چې د بزان پوکو بیا سکینو کوا آرام نارام او جایز ناجایز ته مګوره بس جنتی. نو دې ځکه کې پتا ولګي د فالذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان پکې شرط دی بغیر د ایمان نه عمل سره به قبليږي نه او تعالی پکې د جنت تدلو خبر قسم کې. نو خلاصې دراو د جنتی جوړېدل لپاره ایمان او عمل د دوه رايوځي کې سړی جنتی کوي چې یو دلری کې نو سړی ناقص پاتې کېږي جنتی کېږي نه. والذین حاکسان کفروا چې کافران دي وکذبوا بآیاتنا او نسبت دروغ زمون آیاتونو ته فاولئک دا کسان لهم عذاب مهین د هغوی د لپاره عذاب د سپکون کې داسې عذاب الله تعالی ورکړي چې ډېر به ذلیل کې سپک وکړي چغې سوري به یې د جهنم نه یو ګوټ نه بل ګوټ ته رسي په بدترین حالات کې به پراته وي. والذین حاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا وماتوا ثم قتلوا او ماتوا د دې ځکه نه اخوا د هجرت د ایمان او دغه شان د ایمان سره سره که څوک شهید شي یا په خپل وفات شي دغه فضایل ذکر کیږي او د دې سره سره اشارتن دا مسله ذکر کیږي چې د اسلام د پاره څوک د کورون نه اوته لو یو پر قرباني ته بډې راوهلې نو ګر دنیا هیڅ شي په لاس ورنه غي نو هم ګټای کړی ده او ګوره فتح او غالب فاتح او غالب نشه نو بیا هم دی کامیاب دی. که شهید نشه په خپل وفات شنو دی بیا هم کامیاب دی. په هر صورت باندې ګټه ګټه نو الله تعالی والذین حاجروا هاجروا جهاوی هجرت کړي دي. مخکې د هاجرو د هجرت د مضمون په اخرجو سره ذکر شوی چې خلکو د کورون نه وستل نو جوی سره چرته لاړ هجرت وکړه فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې فی سبیل الله بارکه د نبی علیہ السلام نه تاسو شوو چې دا قتال فی سبیل الله هجرت فی سبیل الله دا څنګه دی خلاصه ده. نبی علیہ السلام ورته وویل چې لتكون کلمه الله العليا فهو فی سبیل الله تعالی تعالی په لار کې هجرت کول یا جهاد کول یا خرچه کول دا د دې مقصد بدایي چې الله تعالی دین غالب شي کړو الله تعالی دین دغه غالب کېدو نو ته پوه شې په سبیل الله لګیا دی که بل څه مقصد یو به د په سبیل الله نشي ویلې او چې کله په سبیل الله نشو بیا شهادت هم پکې رانغی به مقبولیت هم ختم شي په خپل باندې
لکه هغه جنگونه چې خلک د قومیت لپاره کم جنگونه لړاویږي او بیا د خلک شهید وي نو دغه شهادت نشي کېدی ځکه چې دا لتكون کلمة الله هي العليا نشو دا بل شی دی یا بډور زګنو کې خو مسلمانان خو د بارډرو جنگونه رواني په بارډر باندې جنگ شو بارډر دی خوا شو بارډر اخوا شو دغه شان د کې بډېمونو نهرونو ګومانه جنگ رواني نهارونه او نهاري راپریخ ابدي باندې جنگ منځ کې د مذهب د اسلام د غلبي او د شکست څه باس نه نو دا د بوجه ګړه داسه شی دی چې څوک په حق دی څوک په ناحق دی غزان له مسله ده خدا د دغه په سبیل الله وطن نه په سبیل الله کې دی نشي ځکه د ډیم دین سره تعلق د ډیم تاونه او کماونه ورته چل وشو ایسه چلم نه دی شوی هغه جدا سوال چې ډیم د چا حق کې د چا حق نه کې جدا خبره ده نو هغه چې هجرت کړی په سبیل الله د الله په لار کې ان الله دین د غلبې د پاره خپل علاقه پرې خودري ثم قتلوا بیا وجل شوی شهیدان شوی او ماتو یا خپل وفات شوی خپل عام مرګ باندې مړی چا وجل نه دی په دې دوه صورت کې ليرزقنهم الله رزقا حسنا الذلاب رزق ورکوي دوی دا رزق رزق کوم څه دی دا جنتی خوراکونه دي یعنی دا دوه کسان په الله تعالی جنت ته بوزي که په خپل وفات شوی دی هم او کدی لار کې شهید شوی دی نو هم وان الله يقين الله لهو خير الرازقين یقینا دا غوړه رزق ورکون کړي نو کم کسان چې شهیدانی هغه د ټیک رزق ملاوي کم کسان چې بدلار کې خپل وفات شوی هغه تم رزق ملاويږي بیا دا سوالات چې یاره عام د گمراه خلکو سوالات دا خوراکونه بده چرته کوي دا بده کم زګین ناراضي او کته وي چې قبر کې د کې سورې کم دي څنګه ورته ورته دې په کې ساس څنګه خلیو د یو قصې به کې روان شي دا ټول خرافات دي چې قران سویلي دي د الله تعالی پیغمبر سویلي هغه ټیک خبرې دي هغه زمون عقل راخلی کنه راخلی هغه جدا سوالات دي کته خپل عقل جنگي جديد د حوا څنګه ورل او د خوراک څنګه وکړو بیا خوراک چرته لاړو نو دا اعتراضات زکه باطل دي چې دغه ځان له عالم دي د دنیا نه د ځان له عالم دي د جنت احوال چې کوم دي نو جنتی ځان له احوال دي د برزخ ځان له احوال دي د دنیا ځان له احوال دي د دنیا نه مخکې چې انسان د مور په خېټه کې ځان له احوال دي دغه شان چې د دنیا کې د مور خېټه ته راغلي نه دغه نه مخکې په عالم الارواح کې موجود دي غزان له احوال دي د یو بل باندې قیاس کیږي نه او د قبر ژوند ته د برزخ ژوند وایي برزخ په عربی کې پردې ته وایي قران کې هم یو ځای ذکر کیږي او بینهما برزخ لا یبغیان څنګه دی لا یبغیان د دوه دریابونو منځ کې پرده را او یو دریا په بل باندې غالب کیږي نه نو برزخ پردې ته وایي د سی وایي چې دغه ژوند چې کوم دی د قبر ژوند د سی ژوند دی چې د دنیا او د آخرت په منځ کې یو بل پرده شو دنیا سره پرده ده دنیا احوال د دنیا نه د احوال نشي معلومه ولا چې موبایل ولا ورکه په بل طریقه معلومات کې چې ستا احوال در باندې تیریږي د څه نه کېږي دا پرده ده او دغه شان دغه ژوند چې کوم دی نو د قیامت چې کله قایمېږي دغه په منځ کې هم پرده یو بل ژوند شو یو بل ژوندۍ ده عقل سره هیڅ تعلق نشته بس د الله پیغمبر چې سویل دی غټیک دي که زمون عقل کمزور یا عقل ناقص عقل رأل کنه را هغه څه تعلق نشته او دغه شان د کې چې الله سویل دی غټیک دي که زمون ناقص عقل قبل یو کنه قبل دا ټیک دي دغه شان د کې ده نو د خلکو د خوراک ملاويږي لکه څنګه چې عیسی علی السلام ژوند دی پاسمانونو کې دی ته ترازو نه شي کولای چې دا به څومره بوډا شي دا به بوډا کیږي کنه بوډا کیږي او خوراک راضي کنه راضي خوې کنه خوريو بیا چرته کې زید پالتو سوالات بس الله پیغمبر وی چې بره دی قران وی چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دسې دی چې دا وجل شوی هم نه دی او دا پانسي شوی هم نه لري الله تعالی اسمان ته خجولې دی خج اسمان ته خجولې دی نو ستاسو سي اعتراضات دي بس ټیک دی کنه غزه پوری ته سانا قصه کلمه منیو کنه منی خدا کا شانته کیدا نو بده کې بیا خلکو ځان ګروپون جوړ کړي دي چې یاره د انسان چې کله شهید شي نو دا شرط پروتي خوراک سن خوري کوم زګن ته بزي دا ټول خرافات اسیا بسيات دي خلک شکونه کې غړ چولې بلکې دا اصل کې دهریت تلاری کولا وهلي دهریان چې کم دي چې کم د الله تعالی د وجود نه منکر دي دین نه منکر دي هغه کوشش کوي چې بس دا دین د عقل خلاف ثابت کړي نو دا زګن غیر عقل چې دا زما عقل نه راخلي عقل نه مني دی باره کې صحیح تحقیق هغه دی چې کوم علامه سیوطی رحمه الله کړی دی علامه سیوطی رحمه الله دسی عالم د ټول جهان پیژني کم کسان چې معمولی علم هم کړی نو لازم به علامه سیوطی پیژني کم چې تفسیر جلالین لیکوال هم دی نو دی لیکي په قبر باره کې وایي چې دغه چې کوم دی د برزخ زندگی وایي دا درې قسمه ده
یو ته برزخ حالي وي، یو ته برزخ مکانی وي، او بل ته برزخ زمانی وي. برزخ مکانی چې کم دی نو دا چې د سړی کله وفات شوی دنیا نه تللی دی اوس چېرته پروت دی، یا به دا په قبر کې، یا په اوبو کې، یا به ځناورو خوړلی، یو چېرته به وي. قصد ګنې برزخ مکانی والا که دا هر ځای چې دی، که چا په هوا کې ژوند کړی دی هم ټیک ته د هوا والا د دې دپاره برزخ مکانی دی. دویم دا د کومه زمانه ده، په کومه زمانه کې دی وفات شو، اوس په کومه زمانه ده، نو دغه زمانه چې کومه ده دا برزخ زمانی شو. او برزخ حالي چې کوم دی نو چې اوس ته په څه حالت کې دی، اما منعما و اما معذبا، یا خو به اوس نعمتونه میلاویږي یا به عذاب ورکړي. دي دو حالتونه به خالي نه وي. داسې نه وي چې نه نعمتونه شته نه عذاب ته هېڅ هم نشته، داسې نه وي. په دو صورتونو کې یو صورت کې بخته یا به معذبي عذاب ته میلاویږي، یا به منعمي نعمتونه به ورکړی کېږي. نو دغه یې برزخي حالي شو. اوس دا لنډه خلاصه شو. هغې نه خو به کته ورته هره قصه ږدي، خو د اهل سنت والجماعت مکمله مقدس عقیده دغه ده. او باقي خلک شیعګان، خوارج، معتزله او دغه شان اهل الظواهر دوی پکې خپلې لارې جوړې کړي دي، خپلې قصې کې د هغې سره زموږ څه تعلق نشته، هغه باطلې قصې دي. خو دې کسانو ته چې کوم د الله تعالی په لار کې وژلی شوي دي یا په خپله وفات شوي دي، د الله تعالی د رزق وعده یې ورسره کړله، منعما مدې ته نعمتونه میلاویږي. وان الله یقینا الله تعالی هو خیر الرازقین، یقینا دا غوره رزق ورکوونکی دی.